بسم الله الرحمن الرحيم ويذبح عن كل واحد منهم شاة او يذبح بقرة او بدنة عن سبعة. دي زنا فقهاء کرام د قربانۍ په څاروي کې د شرکت مسلې بیانوي چې په یو څاروي کې د 100 کسانو شرکت جایز دی. د مسلم شریف روایت دی: امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنه. صحابه کرام فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په غوا کې او په اوښ کې د 2 کسانو د شرکت حکم کړی دی. د دې حدیث نه د شرکت مقدار معلوم شو چې د 2 کسانو شرکت په څاروي کې جایز دی. د دې حدیث پرانا کې زموږ فقهاو لیکلي دي وتجوز عن 5 او 6 او 3. د وونه د کم کسانو شرکت هم جایز دی. اوس 15 کسان یا 6 کسان یا 4 یا 3 یا 2 کسان را شریک شو او یو څاروی واغستو نو دا شرکت جایز دی. البته ولا تجوز عن 8 د 8 کسانو شرکت جایز نه دی. په شرکت کې دا مسله ضروری ده چې هر 100 کسان شریکان شو نو د هر شریک باندې با د خپل حصے مطابق پیسې لازم وي، د هغې نه کمې یا زیاتې ورکول جایز نه دي، ورنه د یو قرباني هم جایز نه وي. مثلا 9 کسان شریکان شو او یو څاروی واغستو مثلا په 70,000 روپۍ باندې، نو هر یو فرد باندې 10,000 روپۍ ورکول لازم دي. خو په دې صورت کې یو کس کمې پیسې ورکړي، مثلا 5,000 ورکړي او یو کس 15,000 ورکړي او باقي 10,000 ورکړي، نو د یو کس قرباني هم جایز نه ده. صاحب د هدایي لیکلي دي اذا كان نصيب احدهم اقل من السبع لا يجوز عن الكل. 9 کسان شریکان شو او په دې 9 کسانو کې کو چرته د یو کس حصہ هم د 9 حصے نه کم وه، د یو قرباني ناجایز کیږي. دک شان کو 6 کسانو یا 15 یا 4 نو هر یو کس په د خپل حصے مطابق پیسې خامخا ورکړي، کمې زیاتې پکې جایز نه دي. بیا چونکې شرکت جایز دی نو دا غوښه به تقسیم هم په وزن سره کیږي، ځکه دا جنس یو دی، کمې زیاتې ممکن دی. خو مونږه اټکلن همداسې حصې جوړې کړو لکه څنګه چې زموږ عرف دی، نو د شرکت په صورت کې دې کې د حرمت او د سود خطره ده، کمې زیاتې راځي. نو کو چا اټکلن تقسیم وکړو نو دا اټکلن تقسیم جایز نه دی. البته زموږ فقها فرمایي خو اټکل تقسیم چا وکړو او یو د غوښې حصې ته 5 کې غوسته او بل حصہ کې د هغې سرمن کې غوستله، نو په دې صورت کې دا اټکلن تقسیم جایز دی. هغه داسې چې جنس بدل شو، د یو غوښې په عوض کې 5 را براشي او د دې غوښې په عوض کې به سرمن راشي، نو جنس په بدل شي، او چې کله جنس بدل شو نو بیا کمې زیاتې جایز دی. ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم أشرك فيها 6 معه جاز استحسان. یو سړی بدې نیت سره یو څاروی واغستو چې دا به زه په خپله قرباني کوم ځان له په ځان، بیا وروستو نیت بدل شو، ځان سره 15 یا 6 کسان نور هم شریکان کړل، د هغې نه حصه پوره واغسته، داسې هم جایز دی. بعد کې هم کسان شریکولی شي ځان سره. البته فقها فرمای والاحسن ان يفعل ذلك قبل الشراء. بهتره خبره دا ده چې دا شرکت د قربانۍ د څاروي د اغوستو نه مخکې وکړي، بعد کې بهتره نه ده، البته جایز ده. اوس د قربانۍ وخت کله نه شروع کیږي؟ ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر. فکمو زینو کې چې د اختر منځونه کیږي، خارونه شو یا داسې کلي چې دلته د اختر منځونه کیږي، نو الته د اختر د مونځ نه پس
د قربانۍ وخت شروع کیږي. د اختر نموز نه مخکې قرباني کو چا وکړه دغه قرباني به قرباني نه حسابېږي، دوباره به قرباني کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبیحته. چا چې د اختر نموز نه مخکې خپله قرباني وکړه دا به خپله قرباني را دهراوي، دوباره به خپله قرباني کوي، دا نه ده شوې. هسې نفلي صدقه به شي. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه واصاب سنة المسلمین. او چا چې د اختر نموز نه پس قرباني وکړه نو د ده حکم پوره شو، قربانۍ عملي پوره شو او د مسلمانانو طریقه اختیار کړه. بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اول نسکنا فی هذا اليوم الصلاة ثم الاضحیه. په دغه ورځ باندې یعنې د غټ اختر په ورځ باندې اولنی زموږ ته حکم د مونځ دی، د اختر د مونځ، او بیا ورپسې د قربانۍ حکم. نو په دغه اعتبار سره کمو ځایونو کې چې د اختر مونځ کیږي نو هلته د اختر د مونځ پسې فورا د قربانۍ وخت شروع کیږي. البته کم کلی داسې دي چې هلته د اختر مونځ نه کیږي نو هلته د قربانۍ وخت د سهار مونځ د وخت سره فورا شروع کیږي. خو یو انسان دغسې ځایونو کې د سهارې مونځ وکړي او بیا فورا خپله قرباني وکړه نو بالکل جایز ده. نو په دغه اعتبار سره کم ځای کې چې څاروی موجود دی نو اکه ځای اعتبار سره او په څاروي باندې حکم لګي. مثلا که یو انسان بخار کې اوسېږي او د ده څاروی په داسې کلي کې دی چې هلته د اختر مونځ نه کیږي نو که دا خپله قرباني د سهار مونځ پسې فورا کول غواړي نو کولی شي. او که یو انسان په داسې کلي کې اوسېږي چې هلته د اختر مونځ نه کیږي ولیکن د ده څاروی په ښار کې دی، داسې ځای کې دی چې هلته د اختر مونځونه کیږي نو اوس د اختر مونځ نه مخکې د ده قرباني جایز نه ده، که ویې کړه دا قرباني به نه حسابېږي. والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية. عموما بعض خلک دا یو تصور پیش کوي چې زه قرباني کوم نو دی نه خو بهتره دا ده چې زمونږ به د علاقه کې یا په خپل خپلوانو کې ډېر فقرا دي، هغوی ته د نورو څیزونو ضرورت دی، نو زه به د قربانۍ دا پیسې راواخلم په کم معنی چې زه څاروی اخلم دا په هغې باندې همداسې تقسیم کړم، نفلي صدقه به وکړم. نو زمونږ فقها فرمایي د احادیثو په رڼا کې چې په دغه ورځ باندې د داسې نفلي صدقې نه چې د قربانۍ پیسې ته هم داسې صدقه کې د دې نه بهتر دا ده چې ته قرباني وکړې، لأنها تقع واجبه، لکه قرباني واجب ده او دا د دغې ورځو سره خاص ده. په نورو اوقاتو کې انسان ذبح وکړي نو هغې ته د دغه قربانۍ اجر نه میلاویږي، نفلي صدقې اجر میلاویږي او پاتې شو نفلي صدقه دا په عام اوقاتو کې هم کیږي. نو په دغه ورځو کې قرباني افضل ده.